حضرت زما خپل یو سوچ دی، زه یم که طالب علم وي یا عالم وي چې دی د طالب علمۍ سره سره یا د عالم سره سره چې کوم دی یو ښه بزنسمین وي یا چې کوم دی یو ښه دی په یو ښه وظیفه لري، په ښه پوسټ باندې وي، چې طالب عالم چې کوم دی دی چاته محتاج نه یا چې کوم دی بل ته د دا تمه نه پیدا کېږي چې دی حق خبره هر خبره دی کې تردد شک او شبه نه کوي. نو د دینی علومو سره سره چې کوم دی عصري علوم د طالب علم دپاره څومره ضروري دي چې دی پې مقوي او مقاوم شي، یعنی په خپلو خپو ودرېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت د موږ په دارالعلوم دیوبند کې به باقاعده حکمت خو او دارالعلوم دیوبند چې څومره علما فارغ دي که نه، اگر چې د اختیاري مضمون به صحیح، خو چې څومره علما فارغ دي نو اکثریت په هغې کې حکما مو صحیح باقاعده به حکمت خو ماشاءالله. هغوی به ورته وي چې تاسو د علم د درس و تدریس سره سره ماسپښین مازدیګر د حکمت کارم کوئ. صحیح صحیح. دی به دا فایده یو حکمت کار دا چې یو چېرې چې صحت سره تعلق دی ته په خپل کور کې هم دا کولی شي، صحیح صحیح، دا ته په خپله محله کې هم کولی شي، صحیح بل تا ته به معاش راځي چې ته محتاج بنې. صحیح صحیح صحیح. سوچ دا ډېر بهتر دی جی چې یو عالم په خپلو خپو ولاړې جی ډېره دین هغه خدمت کولی شي جی کم عالم چې هغه بل ته محتاج وي هغه څه نشي کولی. شکر. دی ازادي، صحیح. دی خپله ژبه ازاده ښودولی شي، دی خپل قلم ازاد ښودولی شي، صحیح. دی د حق خبره په هر میدان کولی شي. صحیح. او چې یو عالم داسې دی چې هغه غریب بل ته محتاج دی، مجبوره دی، د بل کور کې اوسي، د جومات کور کې اوسي، بل ځای کې اوسي، محتاج دی. نو په بعضې امورو کې بیا لږ تساهل کوي، لږ نرمي کوي یا خبره توریو سره کوي. خو دې کې یو مسله ده، جی جی، دې کې دا ده چې د معاش د حده پورې که دی دا کار کوي نو دی کولی شي. لیکن زمونږ غټ غټ علما کرام جی هغه دنیا ته لاړل، لاول خو معمولي بیا ډېره د دنیا خو سړی ځان ته راکاږي، جی جی، د هغوی نه علم پاتې شو. بالکل دا خبره بالکل غټ غټ مدرسین او غټ غټ علما صحیح دا نن د علم نه محروم پاتې دي، یا دکانونه کړي دي یا تجارتونو کې یا په مضاربتونو کې او یا په نورو کارونو کې مصروف دي، درس و تدریس پاتې دي صحیح او مکمل دنیادار شوي. صحیح. ډېر لوی علما اوس موږ وینو چې هغه نومونه اخیستل لږ مناسبت نه لري، هغه بالکل د علم نه محرومه دي. درس و تدریس، کتاب کتل، فتوا ورکول، تر دې حده پورې چې هغه امامت هم پرېښودلی. صحیح صحیح. نو داسې لوی انحماق د دنیا نه دی پکار، دونه حده پورې پکار دی چې د نه پې هغه خپل علمي خدمت هغه پاتې نشي. صحیح صحیح. حضرت که د پښتنو علماو په دې میدان کې وګورو نو د تصنیف میدان هغه شان نه دی چې څنګه پکارو. لکه که زه د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ذکر وکړم نو د هغوی هغه حج کتاب باندې یو رساله یو کتاب یې بل دی، یا ډاکټر شیر علي شاه صاحب چې دومره لوی شخصیت هغوی هغه سورې کهف یو تفسیر دی. نور داسې ډېر تصانیف یې نشته، حالانکې د علومو خزانې وي او د علومو هغه سینې چې کوم دی هغې خاورو ته یوړې. نو تاسو د مشرانو په دعاګانو او ستاسو دغه محنت که زه ووایم نو الحمدلله علمي بحر زخار یې، نو پکار نه ده چې ستاسو د علمي علوم چې کوم دی دا د تقریر نه تحریر ته او د صدور نه سطور ته لاړ شي. څنګه وي؟ ډېره ښه خبره ده. د علم خدمت یوازې دا نه دی چې سړی دی طالبانو ته درس و تدریس وکړي. جی، د علم خدمت خطابت هم دی چې یو سړی تقریر کوي. د علم خدمت دعوت و تبلیغ هم دی. نور هم ډېرې لارې شته د علم د خدمت. او تصنیف و تالیف دا یو بهترین شی دی، دا د سړي د وروسته باقي پاتې شي. صحیح. بدقسمتۍ را زموږ د پښتنو علماو او د پنجاب یا د سند د علماو منځ کې یو بنیادي فرق دی. هلته عوام د علماو سره ډېر تعاون کوي، دلته هغسې تعاون نشته. صحیح. زموږ پښتانه په بدني عبادت کې ډېر تکړه دي، خو په مالي عبادت کې هغسې تکړه نه دي. زه به داسې ویم کوم چې زموږ د پنجاب او د سند خلک تکړه دي. ګوره دې ځای نه خلک پنجاب او سند ته چندوله دي، هغه ځای نه به تاسو څوک نه لیدلی چې دلته چندو پسې راځي. هلته کې به په لکونو روپۍ یوسي او مدرسه کې به کینی وي زما نوم مخایه، دا جومات به زه غونډ جوړوم زما نوم مخایه. نو هلته د مدرسینو تنخواګانې هم زیاتې دي چې کوم جومات کې یو مدرس امام دی د هغه ټول اخراجات هغوی پوره کوي، کتابونه هم کوي، نو هغه تصنیف و تالیف ته اوزګار دی. مونږ خو وروره دلته به درس کوو، هلته به جنازه شوي هغې له به ځو، هلته جنازه مدرسې ته راوړي، دلته به موږ پرې ته دی. او ضرورت هم دی ځکه موږ سره تعاون کوي، اخلاص کوي، او حق د مسلمان هم په مسلمان دا دی. نو موږ به لاول ځو سهار کې دوا لوله، چې نه ځو خفه کېږي، بیا به جنازې له ځو، جنازې له نه ځو خفه کېږي، بیا به ورپسې په سبا بیا دوا له ځو، په درېیمه به بیا دوا له ځو.
دلته واده دی مال برازي کنه زی خپکیږي مبارکي لرازي با کنه زی غم خادره د پنجاب او د سین علماء ردی سيزونو ځای دلته په رزق پسې منډې وي هلته هغوی ته دلته اسباب هم کتابونه نشته هلته اسباب هم ډېر دي دلته فراغت هم نشته هلته فراغت هم دی بل هغه اهل زبان هم دي اردو خپله ژبه پکې لیکل کوي موږ له خو اردو که وایو نو هغسې نه شو ویلی او نه هغسې لیکل کلی شو کوم چې هغوی کوي الحمدلله موږ هم درسونه که په اردو کې بیانونه هم کو کراچۍ ته لاهور ته ځم راځم هغسې خو نه چې څنګه هغوی لیکل کوي بل د هغوی شاګردان هم تکړی ګوره د مولانا تقي عثماني صاحب شیخ الاسلام دامت برکاته هم نن چې څومره د هغه لیکل دي شاګردانو کړي دارنګې د نورو علماو چې څومره څه لیکل دي شاګردانو کړي اوس زموږ شیخ حسن جان صاحب واقعي چې تاسو څنګه فرمایلی ډاکټر صاحب شیر علي شاه صاحب رحمهم الله دا خدای له غرونو لیکن هغوی نه په خپله څه ولیکل او نه د شاګردانو څه ولیکل دا خبره ټیک ده نو بس دا یو کمی شته زموږ په پښتنو کې ذوق هم د هغوی بل شان زموږ نو دا فراغت او دا څیزونه حایل رکاوټونه دي نو لیکل خو غټ غټ علما لاړل زموږ په پښتنو کې علامه شمس الحق افغاني صاحب څومره لوی عالم دا که د هغه نه څه لیکل چا کړي دي مثال په طور باقي دي او چې چا څه لیکل نه دي کړي نو علم خزانه ولاړ صحیح حضرت څنګه چې تاسو وفرمایل چې یاره پخوا تاسو چې کوم وخت درس نظامی وای تاسو به درس کو نو د فارسی تذکره تاسو کو چې د فارسی کتابونه مونږه هغه وخت ویل چې اوس څوک پیژني هم نه هغه وخت به حضرت چې د فارسی سټیپ درس نظامی و نو فارسی ادب به چې کوم دی یو ښه ادیب مونږ دراکو نن د عربی هغه درس نظامی هغه روانه ده خو د عربی درس نظامی نه یو څلور 15 کاله وکاله چې کوم دی یو سړی عربي وي ډیر کافي وخت دی نو نن مونږ ته هغه رنګ د عربی په ژبه کې ادیب ملاویږي نه فاضل هغه رنګ عربي ویلی شي څنګه چې پکار دی چې یو سړی وکاله یو ژبه وي هغه کې پاتې شغه ماحول کې هغه رنګ نشي ویلی څه وجه کې شي یو خو هغه زمانه کې بعضی کتابونه په فارسی کې شروح او حواشی لکه د مشکات یو حاشیه د شیعة اللمعات په فارسی کې ده دا ما چې تاسو جامع الغموس وي د کافیه او حاشیه ده په فارسی کې ده نو هغه وخت کې علماو په فارسی زده کوله په دې وجه چې دا شروح حواشی په فارسی کې د غیر به فارسی زده کوله دویم دا و چې دا زمونږ زیاتره علما افغانستان او پاکستان او د افغانستان خو تړون ډیر زیات و کنه نو فارسی بانان طالبان بم راتل نو فارسی به زده کوله چې که داسې خبره راشي چې د فارسی بان طالبان په مونږ پوي اوس دې زمانه کې زیاتره کتابونه اردو ته لاړه دا فارسی کتابونه په اردو کې ترجمه شو نو په دې وجه اوس هغه شی د خلکو لغونډه کم شو بلکې که زه تاسو ته وایم نو په سکول کې هم د فارسی روایت علامه اقبال ته وګوره هغه په فارسی کې څومره شعرونه بلها پراته دي او زمونږ د دیوبند علما کرام په فارسی کې ویلي یو دوا اوس هغه سیز اردو ته راغی چې اردو ته راغی نو خلک لګیا دي هغې دپاره اردو زده کوي باقي د عربی زده کولو دوه قسمه ده یو خدای چې زمونږ علما کرامو دا سوال په مونږ په مکه مکرمه او په عربو کې په ما باندې خلک سوال کوي ستاسو علما غټ قابل علما دي کتابونه هم لیکلي مونږ سره چې عربی کې خبرې کوي نو هغسې نشي کولی صحیح نو ما ورته ویې ګوره دا زمونږ د درس نظامي د عربی دوه فایدې دي دا یوازې عربی سره نه هر ژبې سره ده مونږ چې عربي زده کړو عربي انشا وایو د عربی کتابونه وایو نو دې حده پورې مونږ په عربی قادر یو چې د عربی کتاب پې ګورو شامی دا علمگیری دا نور کتابونه دي شروح دي عربی کې نو زمون هر طالب العلم چې فارغ شي استعداد پکې وي هر عالم هغه د هغه کتاب نه فایده اخلي هغه عربي کتاب دی په پویږي وینا چونکې دغه سره تعلق لري تلفظ سره تعلق لري نو که یو څو ورځې د عربی کې تلفظ وکړو نو هغه هم کولی شي خو هغه تلفظ نشي کولی مې زه به ته ده ویم چې یو سړی ام اردو وکړي نو هغه په اردو په کتابونو ښه پوهېږي هغسې تلفظ نشي کولی لکه د پنجاب او د سند چې کمام خلک کولی شي یا یو سړی انګلیش ووایي نو دوی به د هغې فایده دی چې انګریزی په کتابونو پوهېږي اخبار به هم ګوري انګلیش ویلی نشي هره ژبه کې دا ده نو دا د وینا تعلق ممارست سره تعلق لري تلفظ سره تعلق لري زمونږ په مدرسو کې نشته یا کم دی اوس بعضې مدرسو دا شی شروع کړی دی چې هغې عربی کې بعضې کلاسونه شروع کړي دي هغې لګي عربی کې تلفظ کوي صحیح حضرت په څه وخت کې تاسو په سیاسي میدان کې د اسمبلی مرکزی غړي هم وي او په سیاسي میدان کې ډیر متحرک وي نن هغه رنګ تاسو نه وینو آیا بدني زغفته یا مصروفیات دي یا د نن دور سیاست ته اجازه نه درکوي چې په هغې کې تاسو متحرک شي
سیاست او مذهب خدا لازم ملزوم سیدونه دي صحیح بلکې ځکه دا وایي چې سیاست هم د مذهب یو حصه ده صدا نو ثابته خبره ده صحیح او د وخت تیرېدو سره الحمدلله اوس هم مونږ لګیا یو په دې ملک کې په دې وطن کې جی د اسلامي نظام د پاره په هلو ځلو کې کوشش کوو د باطل د نظام د پاره تحریرا بار میدان کې شکر دی خپلې هلې ځلې کوو صحیح عمر تیرېدو سره سړی کمزور هم شي جی بالکل بل درسي مصروفیات ډیر زیات شوي دي په ما صحیح دلته د علوم نعمانیه کې درس دی صحیح یا د علوم حقانیه کې درس دی صحیح نو صحیح. هغه عملی تور چې هغه کمې منډې تړي هغه خو خیر یعنی سملې ته تلو خبره به جی 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 یعنی سملې ته تلو جی جی. نو هغه ځان له یو د وخت غواړي صحیح یو بالکل. ټیم غواړي صحیح او صحیح اگر چې هغه سیدونه هم نن سبا ډېر انتهایی ضروري دي بالکل یو خاص ټیم غواړي صحیح وخت غواړي نو موږ خو اوس بوډاګان یو کنه صحیح اوس هم دا د ځوانانو ته پرېږدي راځي حضرت زه به خپلې پوښتنې را لنډوم دوه پوښتنې به اخیري کوم په نن دور کې که موږ وګورو د علماو او د عام ولس په منځ کې ورځ تر ورځه فاصلې پیدا کیږي یعنی هغه رنګې محبت د عوامو علماو سره نشته چې څنګه پکارو د عوامو په دې د علماو چې کوم دی په دې عام ولس کې خلق مل کېدل نه کېدو وجه ده یا د عوامو چې کوم دی هغه مینه نشته علماو سره هغه قدر نشته څه وجه کېدی شي ما تاسو ته وختي خبره وکړله چې څومره د رسول الله مبارک د رڼا نه زمانه لرې کېږي خیر او د دجال تیرو ته زمانه نږدې کېږي جی نو لازما به دا اثرات راځي صحیح یو صحیح. خو دغه قدرتي پهلو دی صحیح صحیح دویم دا دی چې نن سبا سوشل میډیا خج ښه شی هم دی خج دا د تاسو اوس په کوم انداز لګیا یې صحیح نو تاسو کوشش کوئ چې د علماو خبرې خلکو ته ورسي جی. د علماو کردار ورسي بالکل د علماو د حالاتو نه خلک خبر شي بالکل کنه بالکل دارنګې بعد دعوت په چلیږي بعضې د دین خبرې په خلک رسي بالکل یا بعضې باطل خلک لګیا دي او په دې سوشل میډیا باندې د قادیانیت پرچار کوي جی د نورو ګنده عقیدو پرچار کوي ته په دې لګې مقابله به وکړي بالکل یو ښه خبره ده همدغسې. لیکن نن سبا سوشل میډیا ډېر غلطه طرف ته روانه ده خج بربنډتوب صحیح اوریانیت آزاد ژوند صحیح د انګریزانو د بار بلکونو د هلکانو جینکو هغه آزاد خیالي جی جی زمونږ کشر ګول هغه څیز ډېر ګوري بالکل چې هغه ګوري نو هغې په خپل زړه کې دا سوچ کوي چې زه د آزاد ژوند ولې تېر نه کړم زبردست زه د بربنډ ژوند ولې تېر نه کړم همدغسې زما خور لور د بربنډ ژوند ولې تېر نه کړي همدغسې. موږ د په نیکر او په جنګي کې ولې ونه ګرځو بالکل. لکه دغه خلک چې ګرځي بالکل. اوس دا پابند دی خو په ما مولا لګوي صحیح 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 بالکل ویم ورته مغرب خج چې ګورې مولا ستاسو دپاره د دې نوې تهذیب او د نوې رڼا رکاوټ دی خج مدرسه ستاسو دپاره د نوې تهذیب او نوې رڼا رکاوټ دی جی او دې محسوسه هم ده چې په جی. جمعه کې تقریر اورم نو مولا وایي خو زنانه پرده کې جمعه کې تقریر اورم مولا وایي چې هلک او جنۍ د یو بل نه جدا وساتئ دا پابندۍ په موږ ولې راځي بالکل. آزاد دی ولې نشم بالکل دغه مغربي او مشرقي سوچ او په سوشل میډیا کې دغه څیزونه ګوري جی لازمه خبره ده بالکل لازمه خبره ده همدغسې. چې هغه به د علماو او د مدرسو په زړه کې قدر نه کوي دشمني به کوي موقع میلاویږي مخالفت به هم کوي بالکل. ولې چې د دغې لغړ تهذیب بربند بالکل. تهذیب مقابله نن مدرسه کوي نن مولا کوي صحیح دغه بيدینه مقابله جی. نن مدرسه کوي نن علما کوي الحمدلله نن نیکان کوي نو هغې دپاره لوی نن سبا چې څومره غم جوړ کړی دی جی نو زه به دا ویم چې دا زموږ د سوشل میډیا جوړ کړی دی ډېره زیاته ازادي فحاشي او دا خو فطري تقاضا ده چې یو انسان ازادي غواړي جی یو قوم غواړي په دغه طرف باندې دغه لغړ تهذیب او د بربند تهذیب دا غواړي خلک بالکل. نور د هغې د تباهۍ نه دا کشر کول خبر نه دی جی بالکل نن چې کم مغرب او کم خلک جی د دې لغړ او بربند تهذیب د وجې په کم ټینشن کې پراته دي بالکل. ما د دغې ملکونو دورې کړې دي صحیح صحیح په خدای یقین که زموږ دا کشر کول هغې نه خبر شو توبې به وباسم الله. ما ته یو ځل یو لږ خبره کوله خیر. خبره راله خج نو داسې خوشطبع غوندې انداز کې په یو مجلس کې ناست و د خاده خج ما ته یې مولانا صاحب ډېر ازادي ده که نه خوندور ازادي ده خج ما ورته یې بچې که دغه شی راشي په تا نو تا ته خو به خوندور ازادي میلو شي خو ګورې ما وې ستا خور ته او ستا لور او ښځې ته به هم دا خوندور ازادي میلاوي ته چې ازادي چا سره غواړې د چا خور لور ده که نه همدغسې نو هغه د هغې جینۍ رور د هغې پلار د هغې زوی به هم ازادي غواړي بالکل بالکل ته چې ازادي غواړې ستا خور به هم غواړي بالکل بس رنګ یې زیړ شو صحیح ته خو دا وې چې ما ته به ازادي میلو شي بالکل. زه به خپل خواهشات په هره طریقه چې پوره کوم به داسې به دې خور هم غواړي لور به دې غواړي مور به دې غواړي
نو خلک ته او بیا د دغه وطن صاحب زه تلم په دې ملکونو ګرځېدلم، جاپان ته تلم، انډونیشیا ته تلم او دارنګې دا ازبکستان ته تلم، دا بعد نور ملکونه مې کتلي په خدای چې د هغوی جینکۍ د دې ازادو له لاسه په کم پریشانۍ کې مبتلا دي. غټ غټ پنډونه مې لیدلي دي چې دا زنانه په شا ګرځئ او منډې وایي، غریبانان ټرالۍ چلئ او تبرونه وایي، ارې راکاږي، دیوالونه جوړئ، خښتې خولې ته روانې. ما د یو ګوړی نه تپوس سهار وراله غریب تر ماښامه پورې په هوټل کې به خدمت کوو. دې غریب به څه کوو، زه چې کوم هوټل کې په ازبکستان کې دی ګوړی ښځه وه، دی به سهار راله نو د سهار وختي به لوښي وینځل، پېشمني به راله، بیا به یې ناشته تیاره کړه په یک سر د ټول هوټل والاله اګۍ مګۍ به یې وشولې، بیا د هغې نه پس چې به هغه ناشته وشوه بیا به یې هغې لوښي وینځل واپس، بیا به یې جارو واله، د هوټل به یې صفا کوه. دا غریب او مازدیګره پورې ماښام ولګیا وه. نو ما ورته ته څه کې ستا څوک نشته؟ وی ولې نه مې خاوند شته وي یو. نو مې کار نه کوي، ولې نه کوي که نه زامن کوي که نه. نو مې ته ولې کوې؟ نو زه به څه خورم، زه به څه خورم، زما خاوند چې څه ګټي د هغه کوي، زما زوی چې څه ګټي د هغه کوي، زما انګور چې څه ګټي د هغه کوي، زه چې څه ګټم زه پکې سر ته نه رسوم، څه به خورم. دا حالت دی. د دې خلکو لیدي نه دي چې مونږ به ورته قصه وکړه چې زمونږ خو یو کس لګیا دی ګټې او شلې خوري او په نو هغوی به حیران شو، دا وایي د مونږ نه منو. ما عجیبه خبر، ټول شراب او د ناکارۍ کلبونو ته ځي او چې څه ګټې دي په هغې دي. یو ځل چې شراب خوند څوک والي بیا خو نه صبرېږي، مونږ چې څه ګټو زو شراب ول کلب نه ځو، هغه رانه غونډې لاړې شي تباه شو. ښه د هغې نه علاوه جنسي تباه دي، غرق دي جنسي کشر کول هلته په جنسیاتو کې تباه دي، ځکه چې دا خلک څومره په بدعملو کې لګیا دي جنسي خواهشات نشي پوره کولی. ښځې ته مطالبې کوي نشي پوره کولی، ښځې ته طلاق لي، ښځې ته ځي بلې خوښ شي په دی پرېږدي. هغې ماحول نه خو دا خلک نه دی خبر، او چې څومره د شریعت خلاف خلک خپل خواهشات جنسي استعمالوي، شریعت په دایره کې دی به قابو چې شریعت نه بار شو دته به ایډز لګي، دته به نورې بیمارۍ لګي، تباه دي، غرق دي. هغوی خپل تپوسونه مې ترې کړي دي، هغوی خپل هغه خپلې ښځې سره خپل جنسي خواهشات نشي پوره کولی، موږ نشو پوره کولی. ولې؟ بس موږ ته ډاکټر وایي تاسو غلط استعمال شوی، دا څه ژوند خو نه دی. زمونږ کشر کول ته وګوره، تباه دی، غرق دی. نو دا خو شریعت چې څه وایي، الله او رسول چې څه وایي، موږ مسلمانان یو باید چې موږ د الله او رسول د قوانینو احترام پابند یو، په دې کې خیر دی. نو کشر کول که نن د علماو نه دا کشران او بچي لږ یو پوټۍ جدا دغې وجه، او زه د خپلو علماو ته وایم او ستاسو د چینل په ذریعه مور چې دا کشر کول دا زموږ ذخیره ده، زموږ بچي دي، زموږ کشران دي، موږ له دا د ځان نه بیلول نه دي پکار، دا ځان سره نږدې کول پکار، دا خپلول پکار، دا را تر غاړه باسل پکار، دا ځان سره نږدې کول پکار. که تا چې ما پسې کنځلم کوي بیا د موږ نه پوهېږي که نه، نو ناپوهه خو به لړکی نه پوهی به. نو زه علماو ته هم دا وایم، ستاسو په توسط هم وایم چې تاسو مهرباني وکړئ دا کشر کول دي بچي دي ناپوهه دي، خواهش چې په دماغ سور شي هغه بیا دماغ کار نه کوي، دی بل طرف ته دا پوهې کوي، دې ته ترجمې شروع کوي، ماښام ماسخوتن دې ته درس حدیث شروع کوي، دا کېنوی ځان ته، دا بل ورکوی، دا سوچ په دې سوشل میډیا باندې دوی ته د دغه بیمارو د دې لغړ تهذیب او د دې بربنډتوب برایې بیان کوي چې دا خلک ځان ته زه خپل بچي له نه خوښوم، پردي له ولې خوښ کړم، ځان له نه خوښوم پردي له دا زما بچي دي که نه، زما د معاشرې بچي دي. نو بس دا به زه ووایم چې د دې دغه وجوهات دي. صحیح حضرت، ډیره زیات مننه. په اخره کې ستاسو غږ حضرت د هر مکتب فکر خلک اوري، نو څه پیغام ورکوي علماو ته یا چې کوم دی عام ولس ته یا طلباو ته چې ستاسو د خولې څه پیغام چې هغوی ته استفاده والي؟ زه دا وایم علماو ته وایم چې دا دور د فتنو دور دی، دی ولس ته دین او قرآن ورسوي، رسول الله مبارک حدیث ورته ورسوي، خپل منځ کې اختلافات بلای تاق کېږي صحیح، او د عوامو د اصلاح کوشش وکړي، او دا ملک زمونږ پاکستان دی ښکلی ملک دی، په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. بالکل جی، دا ملک به هله طریقې کوي چې زمونږ اتفاق او زمونږ اتحاد وي، د ملک لپاره مې خدمت وکړي، د دین او د اسلام خدمت وکړي. کشر کول ته دا وایم چې بچې علما ستاسو روحاني پلاران صحیح، تاسو تر ځانه څه نه وئ، د الله او د رسول خبرې درته کوي، دین ځان مه لړ کوئ، دې سره ناستې وکړئ، مدرسو کې خپل بچي داخل کړئ، علم پې وکړئ،
دعوت او تبلیغ سره خپل سلسله رابطه وساتئ، خانقاهونو سره خپل رابطه وساتئ، علماو سره خپل ناسته وکړئ او د علماو نه استفاده والئ. صحیح بلکې د قرآن او سنت د بالادستۍ دپاره خپل محنت وکړئ، کوشش وکړئ صحیح او موږ به د الله نه دا سوال هم کوو چې خدای زموږ د ملک د دې حفاظت وکړي، آمین. د ملک ګوټ ګوټ الله د قرآن په رڼا باندې روښانه کړي آمین. او اتفاق وي، یکجهتي وي. یو کور کې چې اختلافات وي د پلار او د بچو، دا کور ترقي نشي کولی. بالکل دغه رنګې په دې ملک کې د علما او د مشایخ پلاران دي، دا نورې بچي دي روحاني، چې دې کې اتفاق او اتحاد نه ترقي نشي کولی. صحیح. ډیره زیاته مننه حضرت. یو وار ستاسو بیا تا حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې زموږ په نوم کې او همراز پودکاسټ ته تشریف وروړو. ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو، بالکل دا موږ سره زینت المحدثین شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه تشریف فرماو. تاسو دا غي ډیره خوږی خبري وریدي، ان شاء الله دینه به موږ ټول ډیره استفاده لو. زه به د خپل پودکاسټ اختتام په دغه شیر کوم او دا شیر به حضرت ته ډالې کوم چې چینار زلمی دي او شملې سرونه، چینار زلمی دي او شملې سرونه، نختر ځواني دي او د علم ادب غرونه. خاد آباد بریالي اوسئ.